الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم محترم حاضرین مسلمانانو ورونو دې سوات ته راتلل زما سړومبې ځل نه دی مخکې هم ډېر کرته راغلم د هر یو کلي کې غالبا بیانونه شوي دي اوس هم راغلي یو او که ژوندي نو بیا به هم راځو زمونږه خبره زمونږ موقف ډېر صفا او واضح دی زمونږه مقصد د مخلوق خدا خیر خواهی ده چې د انسانانو د عقیدې اصلاح وشي د هغوی د عمل اصلاح وشي معاشره کې چې کوم بګاړه او روانې پیدا شوي هغه ختم شي امن سوکالي او خوشحالي راشي او انسانان ځان وپېژني او خپل رب وپېژني چې زه څوک یم او زما ذمه دارۍ څه دي او زما رب څوک دی په دې نیت او په دې اراده کله زمونږه پروګرام په افتتاح د قرآن کریم کې کله پروګرام په اختتام د قرآن کریم کې پای مسلمانان رونه راغون شي علمائی طلبائی عوامی مالداری غریبانانی او من یو شان پیغام دې ټول ورکو
ځکه موږ چې کوم پیغام ورکوو نو هغه د قرآن او د سنت دی او قرآن او سنت دا د عوامو دپاره هم دي دا د علماو دپاره هم دي دا د مالدارو دپاره هم دي او د غریبانو دپاره هم دي موږ وایو چې خیر د هر چا په جولای کې پریوځي چا ته لږه سمه لاره وښودله شي موږ د هغې دپاره واسطه وګرځو نو په هغوی مې احسان نه وي په موږ باندې زموږ د رب احسان وي او موږ د خپل رب شکریه ادا کوو دنیا کې ډېر مخلوق دی ډېر انسانان دي و چې الله موږ د دې کار دپاره منتخب کړي نو موږ د خپل رب مشکور یو او د خپل رب شکریه ادا کوو په دې دنیا کې څومره به وینو انسان چې ژوند تېروي نو هغه دوه قسمه دي یا هغه انسان وي چې هغه بېوقوفي یا کمعقلي دویم هغه انسان وي چې هغه عقلمند وي او هغه هوښیار وي دا دواړه انسانان په شکل و صورت شکل و شباهت کې یو شان دي د هر یو دوه سترګې دوه لاسونه وي دوه خپې دوه غوږونه وي یو خوله وي خو دا کمعقل او هوښیار د هغه په کړه وړه باندې پېژندی شي کمعقل او هوښیار د هغه په کارونو د هغه په کرکټر د هغه په اعمالو باندې پېژندی شي چې د کمعقلو کارونه کوي نو خلک وایي دا کمعقل دی بېوقوف دی او چې د هوښیارو کارونه کوي نو خلک وایي دا ډېر هوښیار دی ډېر عقلمند دی مشوره تې والا رای تې والا خو یو لنډ پېژنګلنه هغه دا دی چې کمعقل خپل مقصد نه پېژني کمعقل ته نه مقصد معلومي نه د هغه مقصد د حاصلولو لار معلوموي او نه هغه مقصد ته ځان رسوي خو د هغه مثال د سړک د غاړې د سپي چې د کوم خواته ګاډی راځي نو هغه پسې غاپي او منډه وهي کله په مشرق منډه وهي او کله په مغرب او د هغې هېڅ مقصد نه وي د کمعقل سړي مقصد معلوم نه وي خو کله د چا مقابله نو که هغه ښه کار کوي نو دی به د هغه مخه وهي که هغه فایدې کار کوي نو دی به د هغه مخه وهي که هغه د خیر خبره کوي دی به د هغه مخه وهي او ده ته هېڅ مقصد معلوم نه وي چې زما مقصد څه شی دی ژوند به تېروي خو دا حساب به نه کوي چې ما دا ژوند تېر کړ په تېر شوي ژوند کې ما څه وکړل اوس به څه کوم او آینده له به څه کوم هوښیار او عقلمند انسان هغه وي چې هغه ځان سره د یو منټ د یو سیکنډ حساب کوي هغه ته خپل مقصد معلومي چې زما مقصد څه شی دی او د هغه مقصد د حصول لپاره لار ګوري چې د دې لار به څه وي هوښیار سړی خپل مقصد معلوموي مقصد له لار ګوري چې دې ته به څنګه رسم او که په هغې کې څه خرنډي څه شپولي څه مواني نو هغه د منځه لرې کوي او ځان هغه خپل مقصد ته رسوي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی هغه څوک دی چې هغه ځان سره حساب وکړ
ځان یې وپېژانده وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد چې هغه ته کوم حالت راځي د هغې دپاره یې عمل وکړو د هغې دپاره یې تیارې وکړو هوښیار سړی هغه وي چې د هغه 120 کاله ژوند تېر شوی نو هغه حساب وکړي چې 120 کاله کې ما څه وکړل اوس به څه کوم آینده به زه څه کومه که زما ژوند وي زه به څه کوم او که زه لاړ شم د دنیا نه نو زما اولاد زما پسماندګان د هغوی ژوند به څنګه تېرېږي او زه به مخکې څه کوم هوښیار سړی اولاد له هم خټې نه جوړوي که د هغه روان وي د هغه خفګانونه وي نو هغه کوشش کوي چې په خپل ژوند هغه ختم کړم او زما اولاد ته وروستو دشمنای غم فساد پاتې نه شي چې د خوشحالۍ ژوند تېر کړي هوښیار سړی حساب کوي ما 120 کاله مخکې تېر کړل په دې کې ما د دنیا څه وکړل او زه به د آخرت دپاره مې څه وکړل دنیا حساب وکړي اولاد له مې کور جوړ کړ دیره مې جوړه کړه سبا به مې اولاد خوشحاله وي دیره کې به ناست وي او ما ته به دعا کوي کور کې به ناست وي ما ته به دعا کوي چې موږ له پلار دا کړي دي موږ له پلار دا کړي دي دین مې والا دا وکړل ما ته به دعا کوي چې پلار راته دین ښودلی و عالم دی کښېنولی و ما قرآن راته ښیلی و دعا به ورته کوي اوس ژوند تېروم نو زه به اوس څه کوم او آینده ژوند را روان دی زما به هم څه ژوند وي یا نه وي خو آینده به څه کېږي ځکه د ژوند هېڅ چا ته پته نه لګي چې دا لږ دی او که ډېر دی نن مرم او که سبا مرم وایي د بدن حال مې معلوم نه دی چې به مې تن د کوم وطن خاورو له ځي پښتانه وایي ما ته دا پته نه لګي چې زه به څه کوم نو هغې له ګوري هغې له لارې برابروي که زه ناڅاپه د دنیا نه لاړ شم نو ما مخکې څه لېږلي دي او که نه مخکې لېږل د هغې یو اسانه لار یو بهترینه یو سمپل لار هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلې وه او هغه الله دې له رالېږلی و او الله صفا اعلان کړی و چې زما پیغمبره دې مخلوق ته ووایه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زما پیغمبره دې خلکو ته ووایه که تاسو د الله سره مینه کول غواړئ تاسو د الله سره مینه کوئ فاتبعوني يحببكم الله ما پسې راشئ زما تابعداري وکئ زما په قدم قدم کېدئ الله به در سره مینه وکړي څومره اسانه لارې وښېده انسان یې راولېږه فرشته نه وه بل څه نه و دې له انسان راولېږه چې هغه به ژوند تېروي په هغه به ځواني راځي په هغه به بوډاوالی راځي په هغه ژوند راځي په هغه مرګ راځي د هغه به ښځه او بچي وي په هغه به ښادي راځي او غم راځي نو هغه څنګه کړي وي بس هغې ته وګوره هغسې ژوند تېرو مستقبل به دې هم ښیي ماضي به دې هم بهتره او حال به دې هم بهتري دې وجې قرآن کې الله د هغې ذکر کوي الله فرمایي مخلوق ته وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يعني ليس الأمر كما يزعمون. خلق خدا گمان دے برسو کی ایمان والا دے ورسو کی ایمان والا دے تا سکم دے ایمان بوجھاڑا کدا ما سکم بوجھاڑا کدا نظمہ میں حربان دے پیغمبر پتلے اتلا لگو کلچ دے محمد مصطفیٰ پتلے اتلا تا تر بیا پتہ لگی چی ایمان سورہ دے نو اللہ وی فلا وربك لا يؤمنون نرے دا سکار سنجد مخلوق گمان دے 400 کی ایمان والا دے نانا دا سنوا تراغی کامل ایمان والا نشکی دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم تراغی جستا سنت فیصلہ کنو نگر زئی آغا مسئلو کی چدائی درمیان زراغلی یو دا غم رائے خادر علا پیغمبر استا سنت با فیصلہ کن گر زئی غم رائے تابوس وگئی دے پیغمبر پاک طریقہ سوا خادر علا تابوس وگئی دے پیغمبر پاک طریقہ سوا دویم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتا بیا زړونو کې تنګ سیاون مومي داغي نه چستا سنت فیصله وکړه دا نه چې بیا د پیغمبر پاک په طریقو باندې تنګي چا باندې خادر راشي چوردا لکه داسې مکه صحیح جلاگان اوڑمی پکی گڑے سڑی ہوئی پمنگ دایاو خادر آگلے او داور باندے نزائی دیاو خادای تا میں نے پریدی چھ پخپلا خوخے حکمہ ولی دیو آئینے پر انسان تا ہندو آئینو کوچ سکے او کسان تا مسلمان آئے نو بیاب تا پا یو حسار کے باندے دا آگیب دن بجوان تیرے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر دنیا دے مومن دے پارا جیل دے او دے کافر دے پارا جنت دے سے مطلب دے محدثین دے حدیث گن مطلبو نوئی خویاو مطلب دا دے جیلی جیل دن جوانتی رہی دروازی نا باہر نوزی نو تا مومنی تو جیل دن جوانتی رہی جیل سشے اگا حدود چتا تا اللہ پیغمبر خودی داغی دن جوانتی رہی اور جنت دا پارہات نشتا دنیا دے کافر دے پار جنت دے کافر چھ سکی نو کئی دی زگر دنیا کی آغت حد نیشتا آگو انکار کئی کفر وی آل انکار و اما جاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آچھ سکی بس آدھی کئی نو حدیث مطلب دا دے الدنیا سجن المؤمن دنیا دے مومن دے پارا جیل دے سمجھ لبا سنگ جیلی دے جیل درنا جوانتی رہی حدودنا باہر نشیوتے دا سی مومنہ تباد حدود درنا جوانتی رہے اللہ پیغمبر درتا سجائز کری پکمہ طریقہ جائز کری آگا باکے اگر در رب دیر احسانو ندی دیر مہربانی دی قرآن کے علاوی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کدا اللہ نعمتنا شمیرائی اوبن شمیرائی دی لرا ورپسی وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ
او دا آیات بیا راړي نو دی وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ تاتمه د آیاتونو بدلای زګه یو د ملما حالت یو د قربا بار نه سوق مرګره راشي راغه دوست راغه مرګره یو دغه خو ډوډۍ کول غواړي بار نه راغله مال سپیر راوړې جوړه راوړې دا موبایل راوړې نو خامخا دعوت وکول غواړي دعوت ولو کی نو قربا پسره کې خوشاله زیارت درا باندې او هغه می پورا ک بیغمه شوما او میلمه ته ډیره مهرباني ستاسو شکریا تا تکلیف وکړه هغه مال تنظیم کړو قربا دے اللہ اور میلمہ دے بندہ کله چې قربا حالت ذکر کئی نو اللہ وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتا صدا اللہ نعمتنا شمیرئی اوبن شمیرئی دیلارا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یقیناً اللہ دے بخون کے مہربانا داؤں نا چھے نعمت در باندی اوکا احسان در سر اوکا نگینی بیابا نکی ننا بیابا کئی دیر مہربان دے اور دے انسان حالت چھے ذکر کئی نوال دے وئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیر ایدہ اللہ نعمتنا اوبن شمیر ایدیلا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان دیر ظالم دے و ناشکر دا اللہ سمجھ لگتا ملماوی تا سرا اللہ احسانو کو تا لشکریہ پکاروا نتا ناشکر شد اللہ تا دا اللہ سے شکریہ ادا کرا شکریہ کو غم پخادائی کی پتہ لگی غم رائے نو پیغمبر پاک تابداریوں کی یرا دیر لوی غم دے برداشت رے خوبیام سے برداشت کو ما زکا زمارت ماتویلی صبرو کا زبارنا خوشحالی کا مو جنت در اللہ در کو ما حدیث کے راضی چیو بندے دے دا آگے بچے مرشو آگے تا پتہ لگی دا آگے روح لار اللہ سخا ملائکہ کا روح اسی نو اللہ تینا تپوس کئی اخستم ریحانت قلب عبدی تاسو زمان بندہ دزرا خوشبوئی واغستا زکا اولاد دا دزرا خوشبوئی زمان بندہ نام دزرا خوشبوئی واغستا ایوئی آو نو اللہ ورطوئی فمازا قال عبدی زمان بندہ سوئی ملائک ورطوئی استرجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی منگم دا اللہ و اللہ سے خبرزو چکلا اللہ تا پتہ ہی ہو وہ زمان دا پارا تسلی دا کلا چھ ملائک ورطا داوئی نو اللہ ملائکو توئی اشہدو بیعنی قد غفرت لہو تاسو بدی گواشئی چما آغتا دا گناہونا معاف کرو غم راست خستانے برداشت طاقت درک ستائی بھی گناہونا معاف کرو نو چه غم راوے نو درب شکریہ پدی ادا کو کہ تامال برداشت طاقت رکھو اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کرو غم دی ساتھ ہی غم سے انہی کی راحت دے دی نلائے شکریہ ادا کو اور بی جا ایام کے تلخی کو بھی ہنس کے ناصر ہر مصیبت میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے نتا مصیبت غم برداشت کا نو چې څوک درته وایي چې مو نو ته
पदियों खादाई की तरह पैगंबर ताबेदारी ने शिकोले नो तो उम्मती ने पैगंबर ब्यास को इंतरा कई नारज में दाको चला वही फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम नया दासिकार संग जद मखलूक गुमान दे 400 की ईमान वाला दे ना दासिनवा तरागी कामिल ईमान वाला नशिके दे हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम तरागी जिस्ता सुन्नत फैसला गुणों ने कर जाई आगा मसलू की चदाई दरमियान जरागली देव सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता ब्याज जुलूनु की तंसिया उन्मुमी दागी ना जिस्ता सुन्नत फैसला उकड़ा और द्रेम शर्द व युसल्लिमू तस्लीमा ब्याम गाड़क दी स्ता सुन्नत तो ब्या गाड़ की खुदला गम राय दालिम न तपुसु का चले पैगंबरी पाक तरीके सवा गम बिरागले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम संगा करे खादिर आला दे पैगंबरी पाक तपुसु का पाग खादिर आगले दा वदुन शिवी नवागा खादी संगा करे वागा से होगा ताला ख्वाला स्ताद ख्वाहिश टूल जरूरतुनो यो जायज लारे खेली दी नो अकबल ख्वाहिश पूरा का जायज लारी पूरा का नो पागा जायज है न पूरा के ना जायज तवर वावड़ी दगा ख्वाहिश दे जमंगा पाक पैगंबर डीर गैरती और डीर बहादुर सड़े हो खजे खावन खपले ताल्लुकी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन तवई राशा बश ने जबाजी के यौलाई तमाशा का उम्मुल मुमिनीन राला और द नबी अलैहि सलाम उगा बांधे जनाई खिदा औलारा और तमाशा गई यो सोशल लाइफ द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नबी खलकुम दासी जो निशिती होले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उगाई जनाई खिदा नबी अलैहि सलाम वर्तोई बस और तो इन नवरी का लगा तमाशा को अहले मज़वर कड़वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद ले तो जान सर बे यो बीबी रवाना कड़वा कि जावे कि वे के नोलेवा ताते जवाज लारी उखेली नो अगर जवाज लारी दे प्रे खुदे नाजायज उतारम शुई पगम की दर तखेली बखादाई की दर तखेली और कुरान के अल्लाह वही वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा सोचे खिलाफ उगले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस आईना चुद सुन्नत तरीके मालूम शवा मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा हुदा खैरुल हादी हादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा द पैगंबर लार दा मालूम शवा दे प्री खुदा नुवल्लिहि मा तवल्ला वा बड़ा उदलरा कम तरफ तजदे उड़ी दा व नुस्लिहि जहन्नम दन नबर गुदला जहन्नम ता वसात मसीरा बद जायदरा दूध दा जहन्नम उस नबी अलैहि सलाम वाद करे उन संगे करे हो आगा उगुरा पागा तरीका बांधी का यारान दोस्तान मरगरी मालदार जसान आइला डूडाई के उका आगे तो वलीमा वलीमा द वलम न दे वलम वयो जाय की दूता चखजा खावन यो जाय शु ना राउस्ता दागे न बाद डूडाई का दी तो वलीमा और दा बेहतर तरीका दा जमंग पुख्तानो वाद बसंगौ
وی زمونږ به ماسپښین روټۍ او د واده روټۍ له به راځئ او بیا به د هغې نه بعد مازدیګر جنجي نو بیا به ځو او بیا به ناوې راولو نو لنډۍ لانده او خانک په سر نیولې لا ناوې راوستې نه او ته د واده ډوډۍ ورکې واده خو لا شوی نه دی هماغه به یې وکړو خو ترتیب به یې ترې روان شو ترتیب صحیح کا یو کلي کې یو تن میلمانه راغلي وو نو هغې کله کټونه کم وو او اکثر دا خلک یو بل نه ګاونډ نه کټونه بالښتونه رالي کټونه ورکره کم وو ګاونډیانو لار ور ورته وډب وو یو کټ راکئ موږ کله کټونه کم دي میلمانه راغلي دي ګاونډ کې هغه ابۍ راووته ورته یې بچې موږ کله خو دوه کټونه دي یو کې مې ځان ګور سملو او بل کې مې زی او پلار سملي هغه ورته یې ابۍ کټ مې راکړو خو ترتیب صحیح کوي ترتیب درنه روان شوی زما مهربان د پیغمبر پاک په طریقه یو کوم دغه کارونه خو د پیغمبر پاک په ترتیب یو کا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په دور کې ودونه شوي نو څنګه شوي وو دا طریقه وه چې که نن تا خپله کړې ده نایې به ناسته وي پردی ملا به راولي او د ښځو منځ کې به ناست وي نکاح به تړي مولوي صاحب به ورته وایي وایه تا قبول کړی هغه غریبه د شرمه ویلی نه شي بوډاګانې به یې خوا کې ناست یې چونډی پې لګوي ګورې ونه وایي ما په دویمه شپه ویلي واو نو دی به ناست یې او غوبل به جوړي مستي به جوړوي دا د پیغمبر پاک طریقه وه سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم کې وګوره په ښادۍ کې وګوره او څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نو هغسې یې وکړه الله وایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا چاچی خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس د هغې نه چې دته معلومه شوه سنت طریقه خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم الله وایي نوليه ما تولى وابړو دلرا کوم طرف ته چې دی اوړېده ونصلي جهنم دننه به ګودله جهنم ته وساءت مصیره بد ځای د راتلو دی دا جهنم الله وایي بیان به جهنم به والله ځای کړمه ځکه د خپل مقصد نه و پېژندلی د مقصد لارې نه و پېژندلی نو لار ترنه غلطه شوه په یوه او په بله باندې روان شو چا روان کو هغه ناکاره پیر هغه ناکاره ملا هغه ناکاره حاکم ای ورته غلطې لارې وښیې او کله چې قرآن د هغې ذکر کوي نو الله فرمایي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه کافر وای منګ نه منو دا قرآن او نه هغه چې د دې نه پخوا نو انجام خی ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول کوینی تو کله چې ظالمان د الله څخه ودرول شي قیامت کې ودرول شي يرجع بعضهم إلى بعض القول واپس کوي به بعضې بعضو ته خبرې یو خوا به هغه ناکاره پیرانه بل خوا ناکاره مریدانه یو خوا ناکاره استادانه بل خوا ناکاره شاگردانه
یو خوا ناکاره مشران بل خوا ناکاره کشران دنیا کې خو په یو بل ځان وجه زما د پیر باد دی وي زما د استاد باد دی وي قیامت کې به یو بل ته ودرېږي او الله وایي یو بل ته به جوابونه راګرځوي یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین ووائی آغا کسان سورہ سبا آیت نمبر 31 یو دیرشم کی اللہ وئی چاہ کمزوری بوئی یقول الذین کفروا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین کمزوری باغا مشرانو تاوئی کتاسو نوئی نمانکی با ایمانو تر آگلوی غلط لاری راتا خیلوی تا پا غلط لار روان کرے ما تا حق پرستو تا نم پری خودے کتنوی نما کی با ایمانو غیب ورطا سوئی قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين آغا زورور بورتا ہوئی مشران بورتا ہوئی پیران بورتا ہوئی آیا من بنکڑی ہوئی قرآن و سنتنا بعد إذ جاءكم پس داغینا چراغ لیو تاسو تا تاسو تا خو ملا راغلے ہو یو حج پرس راغلے ہو چگی در تویلی وی تاغا منلی وی ما بنکڑے ما در تویلی چی میں منا تاسو تا خو راغلی ہو نو دای بسوئی ای بورتوئی انانو صدبناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم من بنکڑی وی دو قرآن و سنتنا پس آگینا چراغلیو تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکہ تاسو بخبلا مجرمان وی خبلا بیمان وی پا منگیو نرالوئی دای وی پختانو ډوبه دا ډوبه بزي نه دا سینه زما مهربان ډوبه دا ښکارا ته موزي یو ورځ به پته لګي چا حق ویلو څوک حق پرستو چا د خدای کتاب په نرتوبه په بادرای ویلو دا پته به لګي قیامت کې دا غیر کمزوري بچی کی قال الذين استضعفوا للذين استكبروا کمزوری باغ مشرانو توئی بل مکر اللیل والنهار استأمروننا ان نکفر بالله ونجل له اندادا کشران بور توئی بل مکر اللیل والنهار بلکہ استاسو تدبیر دشفی او در درا پسیو ترا پسیوی تارا تلاری جوڑولی استامروننا ان نکفر باللہ تاسو راتا ایلیو چلا اللہ نا انکارو گدا اللہ دا احکامونا کفر با اللہ کو ونجلا لہو اندادا اگرزو اللہ لا ومثل اللہ انداد جمد ندda او ند وی مثل تا تارا تویلیو سنچ اللہ بغیر دا ظاہری اسباب ورساوری تاوی مڑیو موری سنچ اللہ بغیر دا ظاہری اسباب و امداد کئی نو تاوی بابا مرا مدد کی اور آرسی سنچ اللہ ٹکرہ نقصان ور کئی نو تاوی نچر ملنگانو ملنگ سر مچیڑا گورے ٹکرہ ور کی نقصان تارا تویلیو چلا اللہ پشانتی اگرزوئی دا غطارا تغلط لار خیروی استامروننا ان نکفر باللہ ونجلا له اندادا اگرزو اللہ لا بمثل اللہ اس اللہ نتیجہ ذکر گئی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ پتہ وگیخ بیمان دیا کلچوینی عذاب وجعلنا الأغلال في آناق الذين كفروا وابچو منگا توکنا غد غد زنزیرنا پسند کافرانو کی زنزیر و پا دنیا کی خلقو سپیتا آچو پتائی میں سپیتا آچونا
نو کله قرآن وای پټای به ورته واچي توکونه سورہ آقا کی وئی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه اللہ وہ یا زنزیرونو کی اتڑائی چراغی کڑائی ہو یا گزائی اتڑائی دلا دنے کئی جہنم تا زنزیرونو وہ اتوا چاہی زنزیر خسپی تا خلقا چاہی خدا اسمو کار دنیا کی کڑے ہو چاچے حقوی چاچے قرآن خودن وقت پسی غپل چاچے توحید و سنت بیانو لگا پسی غپل اللہ وہ زنزیرونو اور تواچوئی زمان مہربان یو آغا سرے چاگا قرآن و سنت خی یو آغا چاگا امید ناپویا دے نو آغا از دا کئی آغا تخوک کی دی آغا زان پویا کی او درم آغا چاگا زدی و انادی دے آغا تا کتا دا آسمان نا یو ٹوٹا راشی نو بیام دے نمانی که غرون اوشلی کی آغین آواز راوزی چدا خبر آکا دا بیام دے نمانی زمان مہربان منگ پا دی نیو مکلف چه منگ دی طول دنیا سمکو منگ پا دی نیو مکلف چه منگ دی ہر سری دا توحید و سنت ترگاڑی کو غاڑی تا دی واللوا چو منگ پا دی نیو مکلف چه منگ دی آری او سرے سمکو منگ نا قیامت کی داتا پوست کی گی چه فلانے اولی جہنم تراغے زمنگ نا با داتا پوست کی گی چه تا حق ویلے او کدے نو ویلے تا دا اللہ کتاب بیان کرے او کدے نو بیان کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ زمنگ مرگری علماء کرام دا جماعت اشاعت توحید و سنہ اراکین چه پختو کے وقت پنجریان ہوئی دا ای ذمہ داری و دا ای کاردارے چاگئی خلقو تا قرآن خی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقی خی او دا وی چه دا خدای کتاب زدکا تب اخبلا پوشش استارب تا تصویر لیدی پدی سلسلہ کی زمانگا درسونه کلا اختتامی کلا اختتامی مرگری اختتام دا قرآن کئی من دعوت را کی تاسو راشی من با خوشحال شو من با دینیت باندې راشو چه دم ارچا زان لسا مرگری کتری بے مرگری سوک جوان نشی تیرو لے دا مرگری انسان اللہ دا سے پیدا کرے چرے بی مرگری جوان نشی تیرو لے کار سنگا انسان دے انسان لوی سزا دا چرے یوازی کی دے چرے یوازی که دا لوی سزا دا وی که تنهایی والا ورکڑی دا لوی سزا دا زناور یوازی جوان تیرائی اگر سره چه گانا جوڑے نو خپا کی گی میخا سانڈا دی ساتلی او کور تا بلا میخا راولی نو دا ور پسی موگی لڑائی بخکره وی چه داولی رالی کور تا زب کیم کنا پکاری گی اس ارسوک زان لا انتخاب کئی دی مرگری سوک آگا مرگری بوری چگل درستخان مچانی درستخان خوری نو بنا 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 چه وردائی درستخان طول برنا چاپی رئی و چه منبری ختم شوا و دا ختم شوا نو محمود خان تا سوک بیا خیر آلیم نوئی بیانو سوک بسکی پی جانی نا بیانو تپوس هم نکی دا دا مرگری نی دا دا وحدی مرگری او بعضی انسان زان لا مرگری گوری دا سی مرگری چاہے اسو مرگری آگے سباو مرگری آگے بیاو مرگری آگے پا قیامت کیوں مرگری آگے پا جنت کیوں مرگری وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندوه إنه هو البر الرحيم جنت کی جنتیان بناستی یو بل تبوئی منگا دنیا کے ریدو فمنگا اللہ احسانو کا واہ واہ سور مہربان ذاتو چیزا منگے توحید نصیب کرے ہو نو مرگری اور سوک زان لگوری
هغه ملګري ځان له وګوره چې نن هم ستا ملګری قیامت کې دې ملګری په جنت کې به دې ملګری انشاءالله هغه ځان له ملګري کا نو موږ ګرځو موږ په دې سلسله کې ملګرتیا جوړو عوامو ته وایو موږ سره ملګرتیا کوي که نه مریانو ته وایو ملګرتیا کوي که نه څوک چې ملګرتیا کوي موږ وایو راځئ په قرآن او په سنت ملګرتیا ده او چې څوک نه کوي موږ وایو ستا خوښه ده په زور خو موږ ملګري نه پیدا کوو موقف ورته وښیو مقصد ورته وښیو د هغې لار ورته وښیو چې زموږ مقصد صرف د الله رب العزت رضا ده اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده اصلاح د عقیدې او د عمل ده د امن د معاشرې ده نو که موږ سره ملګری کېږي نو راځه او که موږ سره نه ملګری کېږي نو موږ درته دشمني نه کوو موږ درته بد نه وایو ستا خوښه ده خو زما مهربان نن حساب وکړه چا سره خوشحاله یې هغه چا سره قیامت کې خوشحاله یې چې د هغه ځان له مفاداتو ستا ځان له مفاداتو ته هغه استعمالو هغه ته استعمالولې ستا په اوږه هغه خپکې خدا او برخود او ته د هغه په اوږه خپک دی او بره ځې او که نه هغه ملګري ګورې چې هغه تا ته اوږه کته کي او خپکې د بره وخېږه دا ستا مرضي ده اوس انتخاب ستا کار دی موږ درته خپل موقف کېښودو په دې سلسله کې دې ځای هم زموږ ملګرو دا پروګرام ایښودی و زه یې راغوښتی یم تاسو یې راغوښتي الله دې صلاح الدین مولانا صاحب چې کوم درس درته کو زما شاګرد دی او د هغه وخت کې ما سره شاګرد و د لا ږیره نه وه راغلی و د ده هم ږیره سپینه ده او زما هم ږیره سپینه شوې ده دې ځای د قرآن خدمت کوي تاسو له پکار دي چې د دوی ملګرتیا وکړئ تعاون وکړئ او دکه جماعت ته جماعت ووایي نور به نوي خلک راځي او ځي به بلا راړله او بلا لاړله خاکه چناب خود که دوست خوانمان زندست نام فرخ نوشی روا بادله گرچه بسه گذشته که نوشی روا نمان ډیر راشي وي او بیا لاړ شي اوس به بیا را پاسي خو زما ملګرو دغه جماعت ته جماعت وایي څوک چې درته وایي راځه ما سره وایي زما جماعت هم شته او زما ډله هم شته مخکې چې څه در باندې تېر شو دکه پوره و ما مخکې هم تاسو ته چغې والې وې چې په ارام کښېنئ او خپل کارونه د قرآن درسونه اصلاح د عقیدې او د عمل کوئ اوس هم درته وایم خپل کار هغې ته کار وایي د قرآن درسونو ته کار وایي اصلاح د عقیدې او د عمل ته کار وایي او دا خپل جماعت چې دې کوم موقف دی د قرآن او سنت په دې مضبوط او کلک پاتې شي نوي که څوک راځي او تاسو ته ټلیفونونه کوي یا تاسو ته ویلی راځئ او بیا یو تنظیم جوړوي تا په ارام کښېنئ خپل کار کوئ وای ته که څه کې کوه موږ دې خپل کار ته پرېږدو د قرآن او سنت خدمت ته الله دې موږ له په دې استقامت راکړي الله دې موږ په دې باندې مضبوط کړي او دې ملګرو چې دې ځای کې دا انتظام کړی دی ځان یې کړولی زما دعا ده الله دوی له ډېر اجر ورکړي دا چا چې قرآن ختم کړی دعا وکړي چا چې ورته قرآن ویلی او چا زده کړی الله دې ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي دا سواد زمکا د ملکان چې په دې ډېر لوی مصیبتونه تیر شو ورونو باندې مصیبتونه تیر شو نارینه او زنانو باندې تیر شو الله دې ټولو لا د هغې اجر ورکړي او الله دې ورله د هغې صله په دنیا او په آخرت کې ورکړي الله دې د نورو مصیبتونو او تکلیفونو نه وساتي الله دې په دې ملک باندې خوشحالۍ راولي د مسلمانانو ملکونو کې الله اتفاق اتحاد واچي زمونږ د امن د مصیبتونو سره مخامخ دی الله دا د امن او د خوشحالۍ وګرځوي الله د ګاونډي هیوادونو سره د مسلمانانو سره د اړیکې مضبوط کړي الله دې خوشحاله کړي څومره بیماران وي الله دې ورله شفای کامله ورکړي څومره مسلمانانو خویندې وفات شوي دي